أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. سورة الزخرف 74 نمبر آیات. دې 74 نمبر نو اخلا 77 پوری پدری آیاتونو کې پشپغو طریقو سره د مجرمانو کافرانو رتین د دشمنانو د پاره یې ذکر کیږي او دا یره او تخفیف چې کوم د اخروی د اخرت په اعتبار سره دی او دا د بشارت په نیم معنی دی. بشارت په درست طریقو باندې ونه د تخفیف د بشپغو طریقو باندې دی. په دې اولنی آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. یقینا مجرمان چې کوم د دین دشمنان پاتې شوی فی عذاب جهنم په عذاب د جهنم کې به خالدون او همیشه به. نو په دې آیات کې دو تخفیفات ذکر شو. یو تخفیف دا دی چې مجرمان ته عام سزا نه ملایويږي بلکې سزا به په اور باندې ملایويږي، جهنم په اور به ملایويږي چې جهنم اور د عام اورون نه هم تقریبا اویا چونده زیات ګرم دی. او دویمه دا د جهنم سزا به د یو ورځې دوه قصه نه غو همیشه وي. نو د جهنم سزا او بیا مستقره. نو په دې آیات کې د مجرمانو لپاره دوه تخفیفات شو. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم نبك میگی ردوین عذاب وهم فيه مبلسون او دیو بدی کی نا امیدی. دو عذابونه داش. یو دا چې دغه مستقیل سور جهنم بر سره کمیږي نه، دما اوس گزاره پکې د سره شته نه، مستقیل به یو شانت کې بلی. او دویم دا چې دا به نا امیدی. ډېر پیری سړی د چې په سخت کې خو مخ کې نه امیدونه هغه امیدونه بدک یو ساو روح پیدا کوي او د حوصله برابرۍ کې ژوند خطرېږي. خو چې کله سره د مایوسۍ شکار شي نو مایوسۍ نه بعد به ژوند د سره نه تیریږي. نو دی به یو سزا سخته وي په دې کې بس نرمي د سره نه کیږي. او دوی مدد چې دی به مکمل مایوس او نا امید وي. د دې عذاب او د امتحان پر رقم دسي چې په دې امتحان کې سخت ای خو سره پر امید برابرۍ حوصله ټیکی. او په دې عذاب کې د سخت په خپل ځای باندې او نا امیدي په خپل ځای باندې تساری سړی نه کیږي. نو د عذاب دی نو هم بس سخت ام نا امیدي. وما ظلمنا الله موږ ظلم نه کړی په دوی باندې ولكن كانوا هم الظالمون. لیکن و دوی په خپل باندې ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې د دې سخت سزا سبب ذکر کیږي چې دومره سنگین سزا وته ولې ملاويږي. دا بګنی ظلمي الله وینا وما ظلمناهم بظلم نه کړي چې برسم راونی ولو جهنم مستم گزار کړ برنه قد سینه ده. لیکن دی بخپل مان ظالمانو چې خپل غټ سترګې غړولې غوګونه وو عقل وو آسماني احکام لیدل او ردل او بهم دشمنانو کار او د اسلام مخالفت به کو دا ظلم او نقصان خپل له. نو بده کې سبب د عذاب ذکر شو. الله تعالی ونادو او دی باواز وک جهنميان یا مالک چې اے مالک فرشتي. مالک چې په جهنم کا فرشتہ مقرر د خازن جهنم دا غینوم دی. دغه جهنم باندې مقرر فرشتي نو مالک ته. نو جهنميان باندې فرشتي ته आवाजونه شروع فریادونه به شروع چې یا مالک اے مالک فرشتي ليقضي علينا ربك فیصله دی وکي په موږ باندې د مرګ ربستا. قال هغه ورته وانکم ماکثون یقینا بتاسو همیشه دلته کې مرګونو نمونه ماخله مرګ نشته. نو بدی آیات کې هم دوا تخفیفات شو. یو دار چې سخت نه پریادونه کول پریاد خدان مصیبت او بیا فرشتو ته आवाजونه کول پریادونه کول او هغه د سوال کول چې د مرګ فیصله راولېږي الله دې د مرګ فیصله مو تراولېږي. نو دا پریادونه یو عذاب شو. به د فرشتو جواب ورته ملاویدل چې نه دا خبرې د سر نشي کېده دا زه همیشه دا بل عذاب شو. نو بدی آیات کې دوه عذابونو ذکر نور وشو. یو د جهنميانو سختی او پریادونه او بل د هغوی ته نه امیدۍ نه ډک جواب ملاویدل. الله تعالی وی لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون. یقینا موږ راوړو تاسو ته حق آسماني دین موږ راوړو ولكن اکثرکم لیکن اکثر تاسو للحق کارهون حق لره بد ګڼل. دا وینا خو یې مالک فرشتي ده او یې د الله تعالی وینا کله فرشتي وینا یې خو به خبره مضمون روان مضمون دی ته فرشتي بحث ده ټیک دی. او که دا فرشتي وینا نه یو د الله تعالی وینا یې دې ته ادخال الهي ویل کیږي چې بل مضمون کې د الله تعالی کرام داخل شي
دا اعتبار د ادخال الهي شي انده بد الله وینا شي الله موږ تاسو ته حق راوړی او اکثر تاسو خلکو حق لره بد ګڼون کیو د دې نه پته لګي چې حق دشمنان په دنیا کې اکثر دا ډیری او حق منونکي خلک دا لګي نو اکثریت د باطل خلکو راځي همیشه د بارا الله ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ایک دی چل جوړی د یو کار یقینا موږ هم چل جوړون کیو د په مقابله کې دغه دشمنانو د پاره د دین دشمنانو د پاره خبرداري او تخویب او وارنینګ دی او د مسلمانانو د پاره تسری ده او دا خبره به ثابتوي چې کوم مجرمان سزا ملاويږي دا د جرمونه نه دي چې صرف د اسلام باندې عمل نه کوي نه یوازې عمل باندې نه بلکې د اسلام خلاف د دوی کلک منسوبي هم لرلي کلک سازشونه هم لرل د اسلام بدنامولو لپاره د مذهبي خلکو د بدنامولو لپاره بنکانو مذهبي خلکو اسلامي خلکو د فرقې او ډلې جوړولو لپاره د هغوی قوت او صلاحیتونه تار کولو لپاره هغوی په غیر ضروري کارونو کې مصرف کولو لپاره به دوی خوارې مهنتونه هم کول لګیا بو نو ابرمو معنا دا کلک تدبیر جوړول یقیني قطعي فیصله کول نو دوی په اسلام خلاف کلک تدبیرونه جوړول الله موږ هم تدبیرونه جوړول د مقابله کې یعنی دوی د دومره سازشونه د دومره خرچي خوارې به بیا هم الله تعالی ناکام کی او د مسلمانانو په معمولی حرکت سره په معمولی مهنت سره هم د ټول کفر بیا الله نسکور کی او دوی به ذلیل شي الله تعالی ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم آیا ګمان نه کوي دا خلک ام يحسبون آیا ګمان کوي دا خلک ان لا نسمع یقینا من بناورو سرهم پټي خبرې ددوي ونجواهم او خکاره جرګي ددوي دا پټي خبره خکاره جرګي به موږ ناورو بلکې اورو دا پټي خبرې او خکاره جرګي د اسلام مقابله کې به خلکو کوي نو دې ځکه کې هم تخفیف ته چې کافرانو د خبرداري د اساس جرمونه اساس ظلمونه زمنګ نه پټ نه دي بلا ولنا ورسلنا او زمون پرشتي لديهم ندوي سره دي یكتبون او لیکل کوي دا مجرمان چې په کوم ځګینو کې ناسي او څه کارونه کوي کله تور شپه کې ولي نه څومره پټ هم ولي نه نو ټیک د نیکان خلک خو به خبر نشي خو پرشتي وسره خوا کې ناسي لیکي ورله نو چې لیکي ولا نو اسبه لیکي نه دا به الله تعالی درته پیش کیږي او د دې ته سنگین سزا ملويږي